کله کله سړی داسې ویډیوګانې وګوري نو د سړي زړه ته درد ورسیږي چې روژه هم شي او بیا تورسرې هم شي او رزق پسې په لنډونو ولاړې وي او دې پته هم نشته چې کیدای شي دوی ته به دغه وړه یوه تورلا یا دوی دا به ورته میلاو هم شي او که میلاو هم نشي. خو زما عزتمندو نن زه تاسو ته واضحه کومه چې دغه یو لوی شي محرومي دی. که چیرته دغه شي محرومي نه وی نن به دغه ښځې نن به دغه ځوانان نن به دغه سپینګیري دا به په لنډونو کې داسې نه وی ولاړ. نن به دغه وړه وی نن به دغه رزق وی نن به د ما او تا کور ته رتلی نن به د ما او تا په دروازې کې ایښې وی ما او تا چې چا نه دغه شی اخیستلی په هغوی به ما او ته احسان هم کولی چې دغه شی ته ما ته راکوې زه ته به د ما احسان هم منې. خو نن زما عزتمندو مونږ د په خلاف رزق پسې منډې ویو په قطارونو د یوې تروړې پسې او غوړیو پسې او چیني پسې مونږ تاسې ولاړ یو. هغه لویه محرومي دا دی چې مونږ نن د اسلامي او د قرآن نظام نه محرومه شوي یو. کله چې مونږ ته د قرآن نظام وی قرآن خو خدای دې دپاره صرف نه ده رالیږلی چې زه ورته قرآن صرف ولولو منم تلاوت باندې اجر دی عظیم اجر دی. دې دپاره قرآن خدای نه درلیږلی چې تیره واخله برکت دپاره په کور کې کښېږدوه. قرآن دې دپاره خدای رالیږلی دی. دا یو قانون دی دا د الله جل جلاله یو قانون دی د انسانانو دپاره چې ته دنیا ته ځې په دغه قانون باندې ژوند وکړه. که نن دغه د قرآن قانون وی نن د پیغمبر علیه الصلاة وسلام کوم نظام دی هغه نظام وی نن به داسې بېزتي بیا نه جوړېده. نن به د موږ تاسې ښځې په روډونو بیا نه ولاړې. نن به د ما او تا ځوان بیا خودکشي نه کولی. نن به د ما او تا هلکانو بیا زناګانې نه کولی صرف د پیسو دپاره کوي. نن د موږ مشرانو بیا حلال نجایز کارونه بیا نه کولی. دا وجه صرف دا دی. که نن اسلامي نظام په اسلامي نظام اصول دا دي چې کله هم غریب وي د غریب لیست لیکلی شي هغه به غریب بیا داسې هم نه کوي چې هغه به دفتر ته ځي هغه ځای نه به شی راخلي دفتر کې به د دغه لیست پروت وي دغه لیست دغه خلک به رسي او د غریب کور ته به سودا راوړي د غریب کور ته به کوم د رزق را رسوي. اسلامي نظام کې بیا داسې نشته چې یوه ښځه راشي په لنډونو کې په قطارونو کې 3 ګنټې ولاړه وه هغه هم پته شته چې در به کوي او که در به نه کړي او د دې هم بیا څوک ذمهداري نشي تېر کولی چې کیدای شي هلته یې بېزتي هم وشي ځکه قسمه خلک دي. د دې د وجې نه زما عزتمندو دا لویه محرومي د اسلامي نظام دی ځکه د مونږ نظام د انسانانو په لاس کې دی. که دغه نظام د خدای نظام د مونږ وطنونو د مونږ په علاقې کې راغی د الله تعالی قانون راغی نن به دغه بېزتي بیا نه جوړېدی. داسې ډېر مالداره خلک اوسېږي داسې مالداره خلک اوسېږي خو هغوی پته نه لګي چې دوی زکاتونه ادا کوي او که نه ادا کوي. که دا اسلامي نظام دی هر مالدار به د ګریوان نه رانیولی شولی او خپل اسلامي نظام په چوکاټ کې به هغه څوک کوم زکاتونه ورکولی دغه ټول به بیا په غریبو خلکو تقسیمېدلی کور په کور به دا شی تقسیمېدلی. نن به په یوې علاقې کې هم بیا غریب نه وی نن به داسې بیا څوک نه وی چې هغه په لنډونو کې خپل رزق دپاره ولاړ وی. خو لویه غټه محرومي د اسلامي نظام دی. الله نه غواړو لکه څرنګه په افغانستان کې اسلامي نظام الحمدلله وجود ته راغی او غربت خو شته دی په هر علاقې کې خو لیکن داسې بېزتي بیا نشته لکه څرنګې دغه بېزتي ما ورته ولیدله. په اسلامي نظام کې الحمدلله عزت دی. په اسلامي نظام کې الله جل جلاله یو امن یې دی یو سکون یې دی. که ډېر هم وګرځېږي خو لیکن د اسلامي نظام نه بغیر ته نه امن راوستلی شي نه ته سکون راوستلی شي نه اسلامي نظام نه بغیر ته ترقي او کامیابي حاصلولی شي تر څو د اسلامي نظام په خپله په دغه ځمکه باندې په دغه وطن نه وي راوستلی نو تر هغې وخته پورې به ځوانان غلې کوي هلکان به زناګانې کوي او ښځې به ترسوره کېږي او مشران به کوم دی سودونه او نجایز کارونه کوي. الله تعالی دې موږ ته هم یو پاک او سپېڅلی نظام راکړي چې موږ د اسلامي نظام لاندې کوم دی د هغه سیوري لاندې ژوند وکړو.